زندباد هغه مور او پلار دي چې هغوی بچو باندې دین زده کو قرآن ور باندې زده کو زندباد هغه مور او پلار دي چې هغوی خپل بچي هم در روانې تباهۍ نه بچلله خپل ځانونه هم بچلله یا ایها الناس ای خلکو د کائناتو خالق او مالک خبرداری درکوي تنبیه درکوي وارننګ درکوي قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره ډېره لویه تباهي او هلاکت در پسې را روان دی ویښ شئ بیدار شئ د خپل ځانونه هم دغه تباهي او هلاکت نه بچ کړي خپل اولو عالم بچ کړي او یقینا محترمو دغه علما زموږ او ستاسو خیرخواهان دي اسې سوچ کو کله وکئ دا ستاسو بچي دي خدمونه یې کړي دي کله دنیا کې یو معمولي تکلیف د چا په بچي راشي یو څوک درته دغه بچی د تکلیف نه بچ کړي موږ څومره لوی احسان منو شکریا ادا کوو د تېرو ورځو کې کوهاټ کې هغه واقعه شوې وه هغه د مدرسې ماشومانو د سربندي شوې وه بیا هغه محتمي صاحب په چکر باندې بوتله کښتۍ کې 50 ماشومان سواره وو تان د ډیم د کوهاټ په هغې کې دغه کښتۍ ډوبه شوله 50 ماشومان وو زه په هغه جمعه باندې تعزیت ته ورغلم کرک ته روان وم د مدرسې ته راتاو شوم تعزیت ته ورغلم لوی اجتماع جوړه وه تعزیتي ضمناً دا خبره کوم تاسو به اورېدلي وو دلته کوم ماشومان چې ډوب شوي سئ 2 ورځې پس راویستي وو 2 ورځې پس راویستي وو دې کې د یو ماشوم لاش ورک و د دې ماشوم لاش نه میلاوېدو دننه پسې اپریشن شروع ډیم کې د 100 ورځو نه ټیبونه لګیا وو لیکن هغه لاش نه پیدا کېدو دې دوران کې ما تعزیتي بیان کوو هغه اجتماع ته اطلاع راغله ویل هغه ماشوم به چې لاش میلاو شو او تاسو به کتلی وي دا اوبو کې چې د چا یوه ورځ هم وشي دا بدن وپړسېږي خراب شي دا ماشوم شاید تاسو کې چا په سوشل میډیا باندې پر فیسبوک باندې کتلی وي 7 दिन 7 رات و ورځې وشبې بعد د ډیم نه را بهر کو د بدن پړسېدلی نو د بدن روز شوی نو د بدن خراب شوی نو رب ذوالجلال د یو طالب اعزاز او اکرام رب ذوالجلال د دین او د قرآن حافظ د دین او د قرآن د یو طالب اعزاز او مرتبه دنیا والا ته ورښایي او دا د انبیاء علیهم السلام خصوصیت ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی الله حی یرزق الله پس مکه حرام کړی دي دا د انبیاء علیهم السلام جسمونه نشي خوړی الله پیغمبر په خپل قبر کې ژوندی د رزق بلاویږي او زمون کتابونه لیکلي الان کما وزیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد اطهر څنګه چې دفن کړی شوی پاکه حالت باندې لري دې کې تبدیلی نشي راتلی دې کې تغییر نشي راتلی بلکې عناصر اربع چې د انسان ترکیب ورنشوي دی الله پیغمبر ته بدغه باندې غلبه ورکړي یو عام انسان دغه خرابوي اوبه ده هوا ده خاوره ده اور دی لیکن الله رب ذوالجلال پیغمبر ته بدغه باندې غلبه ورکړي یو سیزم د پیغمبر جسم نشي خرابولی او دا زمونږ عقیده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قبر مبارک کې حیات دی قبر ته نږدې چې کوم درود سلام ولوستلی شي الله پیغمبر په خپله اوري د لرې نه د فرشتو په ذریعه ورته رسولی کېږي من صلی علی عند قبر سمیته ومن صلی علی نائیا ابلغته ابو داود کی حدیث موجود ہے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام اللہ پیغمبر فرمائی نسائی کی حدیث موجود ہے ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغون بالامتی السلام دا مضمون تقریباً درس الویخ احادیث و ثابت محترمو اللہ دے خلقو دم دا اعزاز ورکڑے دے